بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدقت يا رب العالمين. دې آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي الله وی ولوطا او سیدنا لوط علیه السلام اسفها غوان کې قال چې وی لقومه قوم خپلتا انکم یقینا تاسو لتأتون الفاحشة راتکوي لواتتا بحیایتا ما سبقکم چې نه دی وړاندې شوي تاسو باندې یا تاسو نه بها په دې کار سره من احد هیڅ یو بنده من العالمین د عالم لوط علیه السلام چې کوم قوم ته رالیږلی شوي نو د هغې نه مخکې لواطت چې دی دا ګناه چا نه وکړه همجنس پرستي چې الګ دې د الګ سره بدکاري وکړي دا چا نه وکړه دا د لوط علیه السلام چې کوم قام کوم ته رالیږلی شوي دا هغې په لومړي ځل باندې په ځمکه باندې کړی او د هغې نه مخکې چې هګیره خریل دا نه وکړي دا په لومړي ځل هغې شروع کړو د دې کار نو لوط علیه السلام ورته وایي وی تاسو نه مخکې په دې کار باندې دی بې حیایۍ باندې چا راتګ نه وکړی دا ډګري تاسو ته حاصله او په دې د خدای شکر وباسئ چې الله دې زموږ بچ کړي ټول څوک نه څوک کیدای شي د چا نه شوي ګناه یا مخکې پکې اختی وغیره په هغې به توبه وباسو الله ربالعزت تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي الله دې خپل هم د سمېدو توفیق راکړي الله دې توفیق راکړي چې بل ته دا پیغام ورورسو دا من حیث القوم چې دي نشته اوس ورته قانونه پاس شي وغیره یې اوس عیب نه ګڼي هغې ودونه هم کوي هر څه او سده زما خیر د دویم کال دی یا شویم د یورپو ممالکو کې والله اعلم یوزم په هغې کې دوه جینکې وې هغې چې دی یو بل سره نکاح تړلي نو هغه عدالت دوه پیرې واپس کړو ستاسو په مذهب کې په اسلام کې دا جایز نه دی یعنې عدالت کافرانو دوه پیرې واپس کړو ستاسو په مذهب کې دا جایز نه دی بیا و چونکې ازادي ده وغیره بیا به دغه ورکړو وایي ته یې ویې چې سوچ سمجھ وغیره ته بیا ستاسو په مذهب کې د دې اجازت نشته خیال یې کوي چې داسې وکړو او هم د دې ځای دا غځای نه دې هلته اوسېږي الله وایي ولوطا اذ قال لقومه او دا اوس په دې زمانه کې نشته من حیث القوم ورنا دې له به ایوارډ ورکړو چې تاسو د کال بیسټ ایوارډ واخیست ځکه چې څوک ښه وګډېږي نو هغه له ایوارډ ورکوي که نه ښه وګډېدله دلته چې غریب ځان له صابون وباسي په ډوډۍ یې راایښي د هغه بېخ بنیاد وباسي هغه سره څوک روټۍ نه خوري دا ډنګ دی او هلته کې چې هره لوبه په ځان باندې وکړي بدن هم ورسره ښکاره کړي ټول ګډوډي هغه وایي دا موسیقار دی دله اوس یې نام پکار یعنې په هغه ګناه کې هم زموږ د ذهن کیسه بدله ده هغې کې هم اوچت وښکته د څوک د سړیتوب په نظر نه ګوري د ګناه نه نفرت نه کوي ګناه خو نفرت ځکه نه کوي هغه وایي راځه ته زموږ د کور په منځ کې ډول کړي هغې نه نفرت نه کوي البته د هغه نه نفرت کوي هغه سپک ګڼي او هغه نه هغه سره هغه کس هم سپک ګڼي چې هغه د هغه په قوم کې د هغه په کور کې هغه ځان د دې ګناه نه لرې ساتي هغه هم ورسره سپک ګڼي او اقوا بیا هغه نورو له چې دې ایوارډ ورکړي چې تا د کال بیسټ ایوارډ ځکه چې ته ډېر ښه ګاډي تا ټول الله مې وساتي دا ښه شوه چې اوس
الله وی ائنکم آیاتاسو لوط علیہ السلام ورتوی ائنکم یقینا تاسو بشکا تاسو لتأتون الرجال راتک کوي سړو ته شهوتن بل شهوت چې دی دا د سړو نه پوره کوي وتقطعون السبيل او کټ کوي لار نو لارې کټ کوي د دې نه دوه مراد دي یو لاره کټ کوي مطلب دا چې تاسو قطع الطريق لاره کټ کوي د خلکو نه مالونه وغیره دا چې په لاره ورته ناسې شوګې ډاکې کوي الله دې وساتي او د دم په اسلام کې سخت احکامات سزا یې سخته څوک لارې جوړوي څوک چې د لارې امن خرابوي اسلام د امن دین دی د سزا د نور نه سخته د لارې امن چې خراب بله معنی دا ده وتقطعون السبیل او تاسو کټ کوئ لارو لره مطلب یې دا دی چې تاسو خلک د خدای د دین نه منع کوئ د خدای دین دی نه راپرېږدئ بله معنی دا ده وتقطعون السبیل او تاسو کټ کوئ لارو لره مطلب یې دا دی چې خدای پاک د انسانیت د بقا دپاره یوه عظیمه رشته ګرځولې ده چې هغه د پاک دامن زنانه د پاک دامن سړي سره نزدېکت دی قربت دی هغه د ښځې او د خاوند یو حیثیت دی د پلار او د بچي دغه رشته تاسو کټ کول غواړئ د زنانو په ځای تاسو سړو ته راتګ کوئ تاسو لار کټ کوئ د بچو الله دې وساتي بل وتأتون او تاسو راتګ کوئ فی نادیکم په خپلو مجالسو کې المنکر منکرات نو یوه معنی ده چې ستاسو په مجلسونو کې د سره د خیر خبره نه وي ټولې پکې د شر خبرې لکه زموږ په کلو کې بعضې کسان داسې چې هغه سره ته میلاوېږي د هغه د خولې نه به ته چېرته د خیر خبره ونه هغه غریب په دې لګوي چې کله به د چا پرده وچلوي کله به وچلوي کله به دوه کسان جمع کړي کله به چې چالکونه وکړو کله به څه کوم الله رب العزت فرمایي ستاسو په مجلس کې د سره د خیر خبره نشته ستاسو میټینګ چې دی نو دا د اسلام خلاف وي د دین خلاف وي د لوط علیه السلام خلاف بله معنی علما کوي وتأتون او تاسو راتګ کوئ فی نادیکم په خپلو مجالسو کې المنکر منکراتو نو منکرات دا د نر زامن چې وو اوس خو درس قرآن دی نو صفا به پرې راځو تاسو به بیا په ډېرو شیدونو کې راشي کې اشاره نشو دا د نر زامن به راتله په خپلو مجالسو کې د ډیزونو مقابله به او چې چا به پکې مضبوط اواز والا بس ډیز ورته نو زه ورته څه معنی وکړم مضبوط به پکې واچوي نو دا پکې بادر نو چې بادري په ډیزونو چې حساب لګاوه خیال هم دی نو خبره دا ده چې دوی به یو بل سره مقابلې په دې باندې نو دا مو شکر وباسئ چې په دې زمانه کې مقابله نشته ورنه دې له به بیسټی واړو چې دا نه مې واړو ولې دې دې باندې الله نو دې د پښتنو مذهب هم ثابت چې حق دې باقوي چې ګوره دا شی نه خوخه د نو ځکه په ناخوه هم دي ځکه پښتانه شرعي مفتی محمود رحمت الله علیه باندې یو کس اعتراض سیاستدان عالم او سیاستدان ورته وایي چې تاسو پښتانه دا ولې بدګاڼه هغه ورته وایي دا ځکه بد ګڼو چې دا ځای د پردې دی او د پردې چې دی خیال ساتل پکار یې هغه ښکاره کول نه پکار چونکې د پردې د ځای نه اواز راوځي نو موږ وایو چې دا د بېحیایي پردې شرعي وکړه دې ولې او دا نر زامن خو چې ته نږدې جري چې ته وخاندې ورپورې تا پسې ورته وخاندې الله دوست نو خلک یې شرم ګڼي وتأتون او تاسو راتګ کوئ فی نادیکم په خپلو مجالسو کې المنکر منکراتو ته نو دغه څیزونه به یې ګل دا ګډوډ کارونه د یو بل سره به نو څومره چې حیا وي دومره ښه ده دا به نه وي چې نه دا چل
نو دا چرته د یو بنده نه داسې کار شوي که نه هغه چرته په مجلس کې غریب دغه عوام مواد تللی وه نو بیا خو د پښتنو علاقه وه هغه شل کاله بار تېر شل کاله پس چې راته وي چې زه د خلکو نه بهیږي د خیر هغه چې څنګه د لارې په سر را دننه شم خپله مور یې مسي ته کارېدلې وه مسي ته وایي غلې کښېنه د ډیزل زویه زه چې لارې په سر کې اورېد هغه ځای نه واپس لاړو بیا خو دا زما مور ته مې یاد نو خبره دا ده الله وایي وتأتون فی نادیکم او دی به راتګ کو په دې خپل تاسو راتګ کوئ په دې خپلو مجالسو کې المنکره منکراتو ته نو اوس موږ څه نه کوو پښتانه څه نه کوي اره ګناه کوي اره خراب چرګان دي جنګوي سپي دي جنګوي دوه کسان دي جنګوي مړزان دي جنګوي کمترو پسې شپولس دي ګرځي الوځي یې کار روزګار دي نه کوي په ډاپه باندې ناستې روډ ماسټري دي کوي او د پبجي دا مجاهدین ورسره په لیټرین کې ګیمونه کوي دا پکې نه وي فلمونه په لیټرین کې دي ګیمونه کوي د پبجي مجاهدین او نور پکې بلا بلا د شپې په یوه بجه په دوه بجې پبجي ګیم ته ناست دا په هر درېیم څلورم کور کې چې کوم هلک دی هغه ناست دی خو مطلب دا دی چې موږ تاسو په نظر نه ساتئ تاسو د کور صاحبان لارې باندې فما كان جواب قومه بس نو جواب د قوم د الا ان مگر دا خبره قالو جو ورته ویل دی وایي سره جواب نو ورته وی ائتنا راتبو کومتا بعذاب الله فعذاب د الله سره د الله عذاب را باندې راوړل کړه دونه تکبیر ته ساجد الله مو ساتي ان كنت من الصادقين که چرته ته د رښتونو چې ډېره تنګ کنه د بیهی چا ایمان نه راوړي قال نبوه لوط علیہ الصلوۃ والسلام ربی اے ربا انصرنی امداد کی زمان علی القوم الكافرین علی القوم المفسدین په مقابله د قوم فساد کوونکي چې دا کوم فسادیان دي د په مقابله کې زما امداد وکړي نو الله وی ولما جاءت په هغه وخت کې چې راغلل رسولنا هغه قاصدان زمونږه فرشتې زمونږه ابراهیم علیه السلام ته اوس الله خو د ده سوال قبول کړه په دغه علاقه به عذاب راولي چې عذاب راولي نو دا فرشتې ړومبې رانې ابراهیم علیه السلام ته واقعه مخکې تېره شوې تفصیلا او هغه چې ولید هغه به لسخې تیار کړې زرزران موږ چې داسې مېلمه راشي په تندي کې ورته خلکو لمونځ راشي هغه به زر سخې تیار کړه دی بیا ونه خیر دا خبره دلې بیا زیری ورته په بچي سره ورته فرشتي او دا لوط علیه السلام چې کوم قوم ته لېږلی شي هغه هلاک هغه ورته چې په هغې کې لوط علیه السلام دی ورته وایي هغه به بچ وي خو د هغه بیبي نه ولما جاءت هر کله چې راغلو رسولنا قاصدان زمونږه فرشتې زمونږه ابراهیم سیدنا بابا ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا وزیری سره قالو وویل دي انا یقینا موږ مهلکو هلاکونکي یو اهل هذه القريه اهل الذي علاقې لره د صدوم علاقې لره او د دې سره ګردونواه بعضې وړې علاقې ورسره ان اهلها یقینا اهل الذي علاقې کانو دي ظالمین ظلم کوونکي شرک کوونکي بت پرسته نو ده ورته وویل ابراهیم علیه السلام قال وویل ابراهیم علیه السلام ان فیها یقینا په دې کې لوط علیه السلام نو معلومه دا شوله ورته وی مطلب دا چې هغه بت پرستي نه کوي یا موحد انسان دی د الله وحدانیت یې منلی دی نو د دې نه دا معلومه شوه چې د بزرګانو سره د نیکانو سره خپل تعلق مضبوطول پکار وي بعضې وخت په انسان باندې سخته راشي بعضې وخت روحاني حالاتو کې ته پته لګي چې هغه ستا لپاره دعاګانې کوي ته سختۍ ته پکار یې داسې ځان نه هم غواړه او نور هم دعا غواړه قالو ویل دي نحن اعلم یقینا من ښه پوهېږو دې فرشتو ورته وایي بمن په هغه چا باندې فیها چې په دغه خالیه کې دي لننجینه نو هامخا به نجات ورکړو چا لره لوط علیه السلام لره لوط علیه السلام د دوی د قوم نه و دی خو د عراق نه راغلی
دا خو شام خو دې چې د ده ډیل وډال ته وکته ښایست یې ورته وکته او د ده هغه اخلاق یې وکته د هغې نه متاثره شو دي والله اگر چې هېڅ هم ورسره مسافر و خو دي والله خپله جینۍ یعنې لور والله په نکاح ورکړې وه خو دغې ښځې چې دې اسلام نه و د دې چې کوم بچي و هغه د لوط علیه السلام سره و هغې ایمان او د نوح علیه السلام چې کوم بچي و د هغې متعلق علما لیکي وي هغه چې لا ماشوم و هغه به ناسته کوله د کافرانو سره نوح علیه السلام به ورته چې بچي زما مکتبې ته وګوره زه دې ته واعظ او نصیحت کوم هسې نه دا ناسته په تا خرابه ضرور شي هغه به وي چې نه نو بیا د هغې اثر دا وشو چې د نوح علیه السلام هغه بچي هغه د دنیا نه کافر نه نوح علیه السلام ورته بچي کښتۍ ته روغېده او ورته وایي سآوي الی جبل د غر سر ته به وخېږم بچ به شم سړی کښتۍ ته سړي لار ویلی الله پوهېږي دې حالت نو لوط علیه السلام ته به وایي نجات ورکړو واهله وبیبی د لره او اهله او اهل د لره مطلب دا چې چا ایمان نه وړي نو دا د شمار کسان یوسف الا امرأته مگر ښځه د دنه کانت دا من الغابرین د باقي پاتې کېدونکو نه دا په عذاب کې باقي پاتې کېدونکي ده نو الله رب العزت دې موږ د عذاب نه وساتي ولوطا او سیدنا لوط علیه السلام وارسلنا اورالی گلیو منگا لوطا سیدنا لوط علیه السلام اس په هغه وخت کې قاله چې ویل لقومه دغه قوم ته قوم په مراد انسانیت بناته باندې والا یا دغه قوم ته انکم چې یقینا تاسو لتأتون الفاحشة راتک کوي لواطت ما سبقکم آل لواتت گناه د زنا نه کولې زیاته ده الله دې وساتي بیا په زنا کې یا په لواتت کې چې تا ته څومره نږدې رشته داري د هغې ګناه بیا نور هم زیات الله دې وساتي ما سبقکم وړاندې والي نه دي کړي په تاسو باندې بها په دې کار سره وړاندې والي نه دي کړي ستاسو نه بها په دې کار سره په دې لواتت سره په دې خبیث عمل سره من احد هجا من العالمین دا عالمنا هجا ندینا چی استاسو نروان چا دا کارو ندی کرے اینکم یقینا تاسو بیشک تاسو لتأتون الرجال راتک کوي نارینو تا شهوتن وتقطعون السبیل او کټ کوي لارو لرا مدد درې معنی وکړي وتأتون تاسو راتک کوي فی نادیکم بخل مجالس کی المنکر خراب خبرو تا منکراتو تا فما کان جواب قومی بس نو جواب دا قوم ددو الا ان مگر دا خبر قالو چوئے دی اتنا راتبو کمنتا راشا منتا بعذاب اللہ فعذاب دا اللہ سر اللہ دی مقصاتی اخبر عذاب ان کنتا یقینا ان کنتا کچرتاییتو من الصادقین درشتنونا قال نوح لوط علیہ السلام ربی اوربا انصرنی امداد لزما علی القوم المفسدین فمقابلت قوم فساد کون کی ولما وبهغ وقت جاءت چراتو راغلو رسولنا اغا قاصدان زمنگا پرشتی زمنگا ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا بزیر سرم دزیر دسو د بچی زیر ورکه چې بچی دې پیدا کی قالو ویل دې فرشتو ان یقینا منگا مهلکو هلاکون کیو اهل هذه القريه اهل الذي سلرا علاکی لرا ان اهلها یقینا اهل الذي علاکی كانوا بی ظالمین ظلم کون کی الله دې ظلم نوسه قال نوح سيدنا بابا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان فيها يقينا بديع لوط سيدنا لوط على نبينا عليه الصلاه والسلام قالوا نوح وتدي فرشتو نحن يقينا من لا اعلم خبوه بمن بها جابان فيها جبدي خاريه كدي لننجينه نها مها بنجات والكجالرا
سیدنا لوط علیہ السلام لرا واهله اهدد لرا الا امرأته مگر خزددنا خزل نجات نشتا كانت دعوى من الغابين دباكي بعد کی نمکنا فعذاب کی اللہ نے دخل عذاب نبوت ساتھی